شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دی میاشت عربی کې د سفر میاشت وای او زمون پښتانه وته د چوره میاشت وای. دی میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری بیماری راغلی ده او راتلون کې میاشت چې کوم د ربیع الاول میاشت راځي هغه کې د دې دنیا نه بل جهان ته سفر کړي او تقریبا چې دا نن کومه جمعه ده نو نن خو اتلسم دی د دې میاشتې د سفر دینه تقریبا 9 یا 10 ورځې پس ویشتم یا تیشتم خوشا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماری راغلی وه. زمانونو څنګه چې د نبی علیہ السلام د دنیا د راتلو نه مخکې د هغې د راتلو نښې او نښانې ښکاره شوې وې دقسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرت د سفر هم نښې او نښانې ښکاره شوې وې. لکه یوه نښه دا وه چې اخیري صورتونو کې یو صورت دی سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا سورة نازل شو. دا دی سورة تقریبا معنی دا اذا جاء نصر الله والفتح چې الله کله خپل مدد راخکاره کی و رازیاتی کی او بالخصوص مکه مکرمه فتح شي او گیر چاپیر علاقو کې فتوحات راشي او اسلام غالب شي. ځکه د رسول الله مبارک د دنیا د راتلو مقصد هم داو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. چې ما دا پیغمبر مبارک دنیا ته راولېږدیله چې دا اسلام او دین غالب کی. نو الله فرمایي چې زما مدد بار بار راغی خیری مدد هم راغی مکه هم فتح شو ګیر چاپیر علاقې هم فتح شوې. مکه خو چونکې د فتح یو لویه فتح وه نو د هغې ذکر یا هغې سره او تاس او حنین او دا ټولې فتح شوې اسلام غالب شو. نو بیا څه دي د هغې نه پس فسبح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا تبا خلق دی اوینه چې ډلې ډلې به داخلېږي اسلام کې او واقعي د مکې د فتح نه پس به دا دنیا را روانه وه هر یو قوم به را روان و نبی علیہ السلام نو مونږ مسلمانېږو یو کلي به راته قومونه به راتلل د مکې مکرمې د فتح پر ورځ تقریبا 10,000 صحابه تللي دي او حجت الوداع کې د دې نه تقریبا 2 کاله پس د مسلمانانو تعداد 100,000 نه زیات شوی 1,24,000 تقریبا. نو الله ورته ته ووینې چې دا خلک به ډلې ډلې راځي او مسلمانېږي به نو هغې نه پس دي فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. بس اوس الله حمد وایا دا الله تسبیح وایا اوس استغفار وایا بس دین غالب شو. الله وی ز توبه قبل ان کے موز رحم کو ان کے نو چې دا صورت نازل شو جبريل علیہ السلام راوړو
نو تفسیر دور منصور کی دی کہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو جبریل دا دی صورت نا ہمانا سبل شان شی ذہن در آگئے دا کما تا اللہ حکم ہو مخ کے بیوے شابا جہادو نا کوا کافرانو سر اس ہوئی پاس مکہ فتح شو علاقی فتح شو خلق ڈلے ڈلے رازی اس پارام کینا وقفل کور کی جماعت کے دا اللہ تسبیح دا اللہ حمد استغفار ہوا دینا معلومے گی جبریل ما تر دینا یو خوشبو رازی دا دینا والی یو اندازہ رازی اگا اندازہ سرا ادا لکا چی دی دنیا نا جوڑ سفر کو نما ٹیم جوڑ بس پورا دے نما مشن سر دورا سید اور نما جوڑ ٹیم پورا دے دینا مالا دا خوشبو را روانا دا نو جبریل علیہ السلام ورطا وی وللآخرت خیر لک من الاولا اخیرت دا دنیا نا غورا دے اخیرت دا دنیا نا بہتر دے ولی اخیرت کے بدے دا اللہ سر ملاقات کی قدر بہتر آرام زندگی میں دینا پتاو لگے دا کہ دا رسول اللہ مبارک وفات راتو والا دے اور بخاری شریف کی وہ حدیث تے حضرت عبداللہ ابن عباس وی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس تا مدتلم راتلم صحابہ با پاک سپینگیری و مشران نستو سعد ابن بی وقاص و دالویر مشران بناستو او زخو کشرم نو یو صحابی مشر صحابی اعتراضو کو وی عمر امیر المومنین تدارا کوٹے لک ما سرکینے مونگ سرکینے دومرا خود مونگ زامن و نوسی دی مونگ خو مشران یو دی سنگ مونگ سرکینے نو یو ځل ما پسم سوال جواب وکړو دوی پسم نو زه پوه شوم چې زما څه شی ورته ښایي نو ایمان حضرت عمر فاروق تپوس وکړو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس د دې صورت نه د الله څه مقصد دی نو چا وی دا مقصد دی چې د الله ذکر کوا ابو المشر صحابی وی د الله د تسبیح ترغیب ورکړه تسبیح وایا د الله استغفار وایا ابن عباس تسوی وی هي اجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا دا پیغمبر علیہ السلام وفات تا اشارہ دا وی عمر وی ما علم منها زمت نمعلوم الا مگر اغا چی تا تکم علم دی تا تکم شی معلوم دی اغا تی زم معلومم تو صحابم پا دی پویو کہ دا صورت نازل شو دا دی مقصد دا دی چی رسول اللہ مبارک باس دنیا کی ڈیوٹی نورا ختم دا اس پہ نائبان او دا اغا جانشینان او خلیفگان دا ڈیوٹی کئی بس دے با دا دنیا نا خیرت دزی یو دا شو دیم داو چی حجت الوداع کے چی کم دا رسول اللہ مبارک اخیری حجو سن 10 ہجرہ کے ذی الحجہ کے اغی کے نبی علیہ السلام مبارک کے اعلانوں کا او سیوے خضو عنی مناسککم مانا دا حج چلون مزدکے لعلی لا حج بعد عامی حاضا کی دیشی آئندہ کال زحجو نکم چل دکے مان نو صحابہ پویشو کہ دا خبر اکڑا بس بل حج تا نپاتے کی گی او دا آیت نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم ما دین در تا پورا کیا دین پا پورا شو واتممت علیکم نعمتی او زما چکم احسان و نعمت و دا اسلام و دا دین پا شکل کے ہمیں در تاو پورا میں وردویت لکم الاسلام دینا او اسلام غندی دین میں دل اخواہ کا نو چه دا آیتم پا نازل شو دا عرفے پرواز دا جمعیر وزمو دا عرفیر وزمو او دا عرفات میدانمو نو صحابہ پویشو کہ دا پیغمبر مبارک مقصد خود دین پورا کولو اخو پورا شڈیوٹی خاتم دا خدای لوی نعمت پورا پیش کولو خلق و امت ترسول اگر ڈیوٹی ختم شوا دین مکمل شو دا رسول اللہ مبارک مقصد خوم داغو نو چی دا اعلانے موقع چی پتہ نہیں لگی شاید بلکال حجو نکم او یتم نازل شو نو چی سا بعض مرگری اغا پوئی شو چی بس دا رسول اللہ مبارک سفر تیار او غدیر خم و توئی بالکل دا آخری روزے کی دی نبی علیہ السلام مبارک علتا تقریر کرے دی او پاغا تقریر کے رسول اللہ مبارک دا آیت ویلے دے باقاعدہ مستقل وما کان لبشرن اگے کے دا آیت ویلے پاغے کے پاغا تقریر کے چھے ما جعلنا لبشرن من قبل کل خلد یو بندل من ہمیشوالے ندے مقرر کرے یو بندہ با ہمیشہ جمدستان مخ کے نہ دے پاتے
اللہ بیا فرمائی افامت فهم الخالدون تمام انک میت و انهم میتون تمام زی دی دنیا نا اللہ خلق بمزی او چې تلال شي بل څوک بجم دی پاتې شي. نو دا آیت چې کله نازل شو نو رسول الله مبارک د دې آیت نه پس اعلان وکړ وی قریب ده چې د خدای قاصد ما پس زر راشي ما ده روان پر هم صحابه پوښ کہ رسول اللہ مبارک تو والا او نور کلمه پر رمضان کے لس ورځې اعتکاف کو پر اخیری کال شل شپې اعتکاف کو. نور کلمه جبريل علیہ السلام راته یو ځل به قرآن وتاورو دې ځل د قرآن دور دو ځله وشو. دا ټول نخې دي د خبره چې د دوه جهان مبارک سردار دا د دنیا نه اخرت طرف تتلو وانا دي. زمانونو چې کله د حجۃ الوداع رسول الله مبارک واپس راغی اخیری حج نه ذل حجہ کې تقریبا نو بقیت الله د بقی مقبره را سینز دې تاسو د الله مدینه شریفه تبوذینو او بوینه التلا نو د شپې مالا د الله د طرف نه فرشتہ رااله او ماته وې چې پاسو د بقیت لال شاه بقی تا ورشا او د بقی اهل البقی چې کوم مسلمانان پکې پر دفن دي اغیله د الله نه بخنه غواړه. نو بقی تلا چهارشنبه ورځ د دې میاشتې اخیری تقریبا نو چې د بقی مقبره ته لاړ نبی علیہ السلام مبارک او واپس راغی. دا د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها نمبر د یو شپه او ورځ یو شپه رسول الله مبارک یو بی بی سره نو سرخوږیو په او د دین لګ مخ کې احد تلا د احد شهدا ولا او هغه د احد شهدا سره پاغیه جنازه وکړه تکاله پسې په جنازه بیا وکړه مخکیم کړي وا او تکاله پسې دوباره په جنازه دا د پیغمبر مبارکم خصوصیت ته کہ پا قبر جنازہ کئی او دا دا خود دا شہداء خصوصیت تے اتکال پس بخاری شریف کی راضی پا قبر او تبیا جنازہ ہوگا او بیا پا منبر باندے کے ناستا او صحابو تسوئی او دا سے خبر و تکی لکا سوک چچانا رخصت اخلی ہوتی زی رخصت چیلی او تاوئی اے دما مرگرو دستاسو نمخ کی حوض کوثر لروانے میں پورا دا اشارہ نشو سازو نمخ کی روانیم انی لکم فرطن لکه یو سړی یو بادشاہ یو ملک دوره کوي نو مخکې د هغه نه وزیر خارجه او څوک لاړ شي لارې مارې برابر کړي څه دستخطۍ به کېږي او څه معاهدې به کېږي ستاسو نه مخکې تلم وان موعدکم الحوض وی زما ستاسو د وعدې دی حوض کوثر دی او وی ما ته اوس دلته نه ښکاري وایي ما ته حوض کوثر ښکاري انی لا خاف علیکم ان تشرکو بعدی پدې نه یریږم چې تاسو به زمانه پس مشرکان شئ او پس یریږم ولکنی اخاف ان تبسط علیکم الدنیا پدې یریږم چې مالدار بشئ دنیا براخوره شي فتنافسوا فیها یو بل سره پکې سیالیو کې نو هلاک بمو کی برباد بمو مال د دولت بره زیات شي نو چې پیسې او دولت ډیر شي نو خلک د دین نه غافل کی ډیر مالداران هم شته شکر دي چې دیندار دي دا سیم نه ده خو چې زیاته پیسې څومره رااله د پیسې ګټلو کې پل سټاپ نشته چې بس بند وکم یو سړی وي چې زما دومره پیسې وګټم او د هغې نه پس به بیا نور پیسې نه ګټم دا خام خیالي ده چې ځان لیکم زه مقرر کړی او یو حد چیرې ځکه خیر ځان یو موټر والا مو یو بنگلا بس بیا به جمعات کې ناسم والله کې کینی بیا هغې بنگلې سره خوا کې بلې ته ګوري اوه دا خو ګټه ده اوس به دغه سی ده د فلان کې خو دوه دي دوه به کم دا موټر خو راکوټه دی غټ به کم او دې سره جایداد هم پکار دی دا خو لږ دی زیات به کم اوس کارخانه هم پکار ده اوس په پلان کې شی هم پکار دی فلان کې شی هم پکار دی دا شته نه ما ته یو خی په دنیا کې څوک چې هغه ځان له یو ټارګټ مقرر کړي د پیسو او هغې ته ورسېږي او دې بس نور بند کړي چې نور به زیات نه ګټم نشته داس نو چې څومره سړی د پیسې په تکل کې په منډه دی منځ پاتې دی او چې څومره ډېره ګټي دی خو چې ډېره کم نو صدقه هم پاتې شو ولې هغې سره کمیږي
زکات هم پاتې شو دی خو د ډېرې په سوچ کې دی زکات هم پاتې شو دی نفل هم بیا نه کوي سار چې وځي د کور نه او ماسخوتن راشي اور ټایمونه لګوي او دکان سار وختي او مادې به نفل څوک کوي تهجد به څوک دی مونځ هم په منډه ځي هلته مونځ او دلته کې ګاک رانه ځي دا زه نه ویم دا ما درته دا تفصیل ویم او بنیاد د دواړو جهانو مبارک سردار خیرې چې مال به زیات شي په دې یریږم مال به متبا کي او هلاک به مو کي دا پیغمبر مبارک په منبر وی او چې بقی تلار د بقی د شهداو د بقی د مسلمانانو زیارت وکړو نو چې د میمونې رضی الله تعالی عنها کور وه نو هلته راغی مازدیګر به پټولو بیبیانو چکر لګاو نو عایشې بیبي کره راغی نو یو ښځه د انصارو راغلی وی او زوی یې مړو ماشوم نو هغې ته تپوس وکړه الله رسوله د انصارو دا ښځه راغلی دی یو ماشوم یې مړ دی نو چې چا باندې غم راشي نو خلک اوس هم داسې نیکانو نه عالمانو له لار شي دعا به راته وکړي زه وظیفه به راکړي تسلی خبرې به راته وکړي نو رسول الله مبارکو فرمایي د کم انسان چې 3 ماشومان په ماشوموالي کې مړه شي او دوی پې صبر وکړي الله به جنت ورکړي نو عایشه بیبي وایي د الله رسوله که 2 د چا مړه شي وایي که 2 مړه شي دوی پې صبر وکړي الله به جنت ورکړي عایشه بیبي ورته وایي د الله رسوله که یو ماشوم د چا مړ شي لکه دا ښځې خو یو مړ وی که یو ماشوم مړ شي او دی پې صبر وکړي دله به هم خدای پاک جنت ورکړي نو د عایشې بیبي خو بچي نو نه وایي الله رسوله که دا بچي نه یې چا مړه نه شي ماشوم والي کې یا وینه هغه به څه کوي نو رسول الله مبارک وفرمایل عایشې د ټولو دپاره زه یم که نه زه یم که زما پتلوم چې څوک صبر وکړي دله به هم خدای جنت ورکړي زه چېرته تللی نو رسول الله مبارک وی وا رأسا پښتو کې مو وایو وای سره سر دل کوي که نه څه وایي وای سره وای خپې خپه چې خوږېږي وا رأسا وای سره نو عایشه بیبي ورته وایي و انا وا رأسا الله رسوله زما سر خوږېږي نو حضور پاک خو خوشطبه مو خوشطبي به کوله نو عایشې بیبي ته فرمایي وی عایشې وی ستا سر نه به تا خدای پاک جوړوي بلکې دا مخکې ورسره خوشطبي وکړه وی عایشې وی که ستا دا سر مات شي او مړه شي که نه نو وی ته خو خوش قسمت جنازه به دې زو کړم قبر کې به دې ښکته کړم نو هغه ورته د ناز نه وایي او که نه وي ته خو زما په مرګ خوشحاله یې که او که زه مړه شم ماښام به دې بله کړي اوس هم دا ښځې وي سړو له څه اعتبار دی وایي سړی که د ښځې جنازې پسې روان وي که نه د خپلې ښځې جنازې پسې نو دغې وخت کې هم د ده نظر په پردو کوڅو کې چکرې لګی چې بله به څوک کوم نو حضور پاک د عایشه صدیقه خوشطبع نه دا خبره کوي وی او که نه ته لکه چې زما په مرګ خوشحاله او که زه مړه شم ماښام به دې مازدیګر به دې بله کړي رسول الله مبارک وخندل نه عایشې داسې نه ده ته به د سرخوږي نه جوړه شي او دا زما خیري سرخوږي دا خیري ده دا د میمونې رضی الله تعالی عنها نمبر تر څو پورې چې رسول الله مبارک جمعات ته تللی شو لمانځلی به ته د ګل په ورځ بیماري زیاته شو او ګل یې د عایشې نمبر و ګرځېدل کمزورې شو نو بیبیانو نه تپوس وکړه این انا غدن سر ربه کم ځیم هغې ته خو پته وه چې د الله رسوله تا ته خو خپل نمبر معلوم دی سار نه د نهر ورځ ده چې د نهر ورځ د کومې بیبي سره دی نو هغې پوه شوې وایي د الله رسوله چې ستا کم ځای خوښی نو بیا دا باقي ورځ یوه هفته د دغې ګل نه بل ګله پورې د عایشې بیبي کوټه کې تېره کړله او دی ولې غوره کړه یو خو هغې سره غیر اختیاري مینه زیاته وه او دویم د عایشې بیبي کوټه کې جومات ته کړکۍ وه نو جومات ته په اسانه تلې راتلې شو محراب ته نږدې کړکۍ وه پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم چې تر څو جومات ته تللی شو ته بیا اخره کې دې ته هم نوبت ورسېد چې بیا نور د تلو نو تپوس یې وکړه بیبیانې ناستې دي تپوس یې وکړه بېهوشي پرې راله چې بېهوشي پرې راله او هوش کې راغې وی په ما اوبه راواړوې صاحب بیبیانو پې اوبه ورواړولې نو بیا بېهوشه شو پاسېده نو بېهوشه شو
نو چې هوش کې راغی په ما اوبه راواړوې نو بیا پې اوبه ور واړولې نو چې بیا پاسېده نو بیا بې هوشه شو 3 ځله داسې وشوه نو تپوس یې وکړو خلکو مونځ کړی دی لا هم ینتظرون الله رسوله ستا انتظار کوي مونځ یې نه دی کړی نو چې 3 ځله بې هوشه شو پته ورته ولګېده چې اوس خو د تلو نه وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابوبکر ته ووایه چې خلکو ته مونځ وکړي عایشه بیبي وایي ویړه کې مې دا وه چې اصلا زما پلار د پیغمبر مبارک په مصلی ودرېږي او خدای دې نه کړي دی په دې بیمارۍ کې وفات شي نو بیا به خلک وایي چې د ابوبکر جو سپیرو دې مصلی ته وخت نو رسول الله مبارک لا وی زه څه خبر وم چې که زما پلار د ده په مصلی ودرېږي خلک به ورسره نوره مینه هم کوي خبره خو بیا بل شم شو وی ما ورته وی د الله رسوله ان ابابکر رجل اسیف ډېر نرم دله دی لا یقوم مقامک ستا په ځای نشي ودرېدی جړا ورځي مر عمر ته حکم وکړه چې دا مونځ وکړي هلک په زړه سخت وی بیا وی چې مرو ابوبکر ته حکم وکړي ما بیا ورته وی الله رسول ابوبکر په زړه نرم دی نشي ودرېدی جالل من البکا جړا د وجې نه فمر عمر ته حکم وکړه وی بیا وی چې مرو ابوبکر ته حکم وکړي په 3 ځل ما حفصې ته وی چې حفصې ته ورته ووایه چې عمر ته وایي حفصې مو ورته وی چې ابوبکر نرم دل دی جړا ورځي عمر ته ووایه وی تاسو مغه د یوسف د زمانې ښځې یې کنه ما ته تکلیف راکوه او بیا اړه وکړه چې مور ابوبکر دې نه پس دا 14 منځونه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کړي نو یو ځل حضرت عباس راغی رضی الله تعالی عنہ نو رسول الله مبارک ته وی الله رسول انصار جاړي جمعات کې یو ځم جاړي بل ځم جاړي وی ولی عباس وی چې مونږ ته د رسول الله مبارک غ نورانی چهره یادېږي سوره ظلم رسول الله مبارکونه لید وی خپه ما د وو مشکونو نو براواړه چې چا پکې لاس نه وای ناغه په واړول یو چت مې کې نو د خپو د خودو طاقت نو یو طرف ته حضرت عباس اوګه ورکړه او بل طرف ته حضرت بریره او بیا هغه خپل اوګه بار حضرت علی لا ورکړه هغه بار نشو وته یو د طرف ته حضرت علی او بل طرف حضرت عباس دې دوالو رضی الله عنهما اوګه ورکړي نو خپل نشو لګولې نو پزما کې د دې مټه ګوتې د خپل کر خراخ کې شو دا په سر راخ کې شو نو په منبر د پاسه کېن نو چې کېن او یو څو وصیتونه وکړه لومبه خبره پیدا وکړه یو بنده الله اختیار ورکړ د دنیا او د آخرت په میانس کې نو بنده دنیا غوړه نکړه آخرت یې غوړه نو خلکو یې څوک بنده به یادوي نو حضرت ابوبکر په جړا شو او فدیناک بآبائنا و امهاتنا دا الله رسول زمونږ میندې پلاران در نه قربان صحابه مو او په جړا شو وی رسول الله مبارک یو بنده یادای ابوبکر وی تانه زمونږ مین پلان دا ګډا سوی وی رستو پیشو چې رسول الله مبارک ځان یاداو ابوبکر وی پویو وی دا وخت کې یو څو خبرې وکړم زمارو ابوبکر صدیق ډېر خوش قسمت وی په ما د چا احسانم نشتا ما سره چې چا ښېګړه کړې د بدل مې ولا په دنیا کې خلاص کړی یو د ابوبکر بدل ما نه دی خلاص کړی د هغه د احسان ابوبکر له به د هغه د ښېګړې بدل الله د قیامت په ورځ ورکوي باقي دار چا ما پوره ان من امن الناس علی فی ماله و صحبته په مال او په مرګرتیا کې چې لوی احسان ما سره چا کړی دی ابوبکر او ټول دروازې بند کې جمعه تا صرف د ابوبکر دروازه وکولای باقي بند کې
دویمې څه ووایي؟ دویمې د انصارو په حق کې وصیت وکړ. انصار نور خلق زما بره جامه ده، انصار میغه جامه ده چې زما وجود سره لګېدلې او خلق به زیاتېږي، انصار به کمیږي. او د انصارو سره به ډېرې ښېګړې کوئ او ډېر خیال به یې ساتئ. او چې چا نه غلطي وشي معاف کوئ به، او که ښې وکړل بدل به ورکوئ. او اے انصارو تاسو ته ویم که تاسو ته چام تکلیف درکو صبر وکئ، ما سره به حوض کوثر باندې ملاقات کوئ، د بس تاسو هلته انتظار کوم. او بل اعلان یې وکړ چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، جزيرة العرب نه یهودیان عیسایان وباس. اخرجوا المشرکین من جزيرة العرب، مشرکان وباسه جزيرة العرب نه. او بیا دا فرمایل وی خدای دې په یهودیانو عیسایانو لعنت نازل کی، وی هغې به د خپلو پیغمبرانو قبرونو ته سجدې لګولې. ګورې زما قبر ته سجدې ونه لګوي، پام کوئ، زما قبر ته سجدې ونه لګوي. دا وصیت یې کړی الصلات چې مونځ خیال ساتئ. ما ملکت ایمانکم، ستاسو د لاس لاندې چې کوم خلک دي د هغې به خیال ساتئ. وینځه، غلام، نوکر، مزدور، لیبر، کلاس فور، چپړاسي، څوکیدار، دا به خیال ساتي. افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي. افسر لوی افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي. رکوټ افسر به د خپل ما تحت خیال ساتي. د زمیندار، د همسایه، د ګوډمار، د مزدور ډېر به خیال ساتي. دا وصیتونه وکړي. بیا کور ته بوت. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راوغوښتله، چې راله نو غوږ ته یې رانږدې کړی، بچې را دې خوا شه. نو څه خبره یې ورته په غوږ کې وکړله، په ژړا شو. نو بیا ورته بچې دلته راشه، نو بیا رانږدې کړه، دی ډېره زیاته خوښه وه. نو بیا ورته څه خبره وکړله، هغې وخندل. عایشې بیبي ورته وی ما ته به الوی دا یو وخت هم خندوم جانه، زما د موروالی حق دی در باندې ما ته به وی زه د خپل بابا راز نه فاش کوم. چې بیا رسول الله مبارک وفات شو، نو بیا ترې عایشې صدیقې تپوس وکړو، وی فاطمې څه یې وی درته؟ وی اوس به یې درته وویم. وی دې ځان ته رانږدې کړم، وی ما ته فاطمې نور کله به جبریل راته یو ځل به یې ما ته قرآن اورو، دې ځل یې دوه ځله اورولی دی. دی بیماری کې مرمه ښه دې کې وفات کېږم. او صبر به کې دغه یو لورې پاتې وه، فریاد به نه کې. ګورې بچې صبر به کې. نو ماله جړه راله، په دوباره راته وی بچې مه جاړه، ته به د جنت د ښځو سردار یې، او ما پسې به د ټولو نه مخکې ته راځې. هماغسې وشوه. دا ډېره غمجنه وه، انتهایي غمجنه وه. رسول الله مبارک د وفات نه پس کور به ناسته ونه متله. وفات نه پس په دې چې کوم غم د رسول الله مبارک انتهایی بیرم ولو. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. عائشہ فاطمه وایي په ما داسې غمونه را پرېوتل، که دا غمونه پر ورځو را پرېوځي، ورځو نه به شپې جوړې شي، تورې به شي. بیا مې وخندل چې د شکر دی که څه وخت دپاره ما نه بابا جدا شي، او بیا به مې ورسره الله یو ځای کړي. زما وروڼو دغه وخت کې اسود عنسی دا پیغمبره دعوه کړې وه، او مسیلمة الکذاب هم د پیغمبره دعوه کړې وه. نو اسود عنسی له لښکر لېږلی و
چې تاسو لاړ شئ ما نه پس بل پیغمبر نشته دا مردار کې بالکل وفات په دې ورځ باندې رسول الله مبارک دا مخ داسې روښانه شو او فاز فیروز قتله العبد الاسود فاز فیروز چې هغه تور مرئی دا سړی مردار کړ فیروز کامیاب شو فیروز دیلمی بیا وروسته پته ولګېده چې بعینه هم هغه وخت کې د حضرت فیروز دیلمی رضی الله عنه د لاس نه مسیلمة الکذاب خدای پاک مردار کړی دا رسول الله مبارک یو کشف وشو دینا مخ کی ورځ روت نبی علیہ السلام مبارک جمعات تا چې روت سنگ جمعات تا نو حضرت ابوبکر صدیق ممانځه ولاړو نو نبی علیہ السلام مبارک چراغ نو ابوبکر رستو شو وته اشاره وکړه چې مرستو کېږه خوا رستو شو نو نبی علیہ السلام مبارک وسره خوا کې کېنو نو جمع رسول الله مبارک پناسته ورکړو درېدې نشو او ابوبکر با आवाज کمزور د رسول الله مبارک आवाज رسو شاد بیا تاسو کو وی جمع تیار ده ویو او بیا د تلو طاقت نه لره بیا وی چې دا اغه توای چې ول مسکای دا په کوم ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کوم ورځ باندې په دې ورځ طبیعت ټیکو سار کې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه عائشه ته عائشه نن خدا سے معلومی کی چې رسول الله مبارک مزاج ټیک ته ویو او سار وختي جمع ولاله وا نو په خپل را پاسې ده او پرده داسې اخوا کړه د قوم ته وکتل قوم دا خیال او دا سور د خنور اوته نو قوم چې وکتل نبی علیہ السلام ته خوشاله شو هغه ویګنی روزي وی قریبو چې دا ټول صفونه مات شوی او مونږ ګډوډ شوی دومره ورته صحابه خوشاله شو او صحابه وی چې مونږ وتاو قتل د مخ مبارک داسې ښکارېدل لکه د قرآن د پاڼې په شان خشته ښکلې خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابوبکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي جمع خراب شي نو پرده وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل منځ کوي کور ته ننوت چې منځ شو ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له عائشه رسول الله مبارک ولکنن چې طبیعت ټکی وی او نن خرج شکر نو ابوبکر ته بیا تاسو کې دوه خزې وي یو د مدینې نه لګا بار او یو مدینه کې و وی الله رسول صاحب طبیعت نن خره وی زه خیم الحمدلله نو کې اجازه دې زبابلې بیبي لاله شم وی لال شي حضرت علی راوته صحابه ته تاسو کې علی کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه صار وی اصبح بحمد الله بارئا نن الحمد لله نن خر طبیعت برابر حضرت عباس په پویو دریر وځه مخکې حضرت عباس حضرت علی ته وی علی راځه بس بادشاہ بسو کی کوم کیوم براته پته ولګي قبل چاکیم به پته ولګي وی قسم په خدای دریر وځه پس با عبد العزیز دریر وځه پس ببل در باندې کونټیو چې تکړی ګور رسول الله مبارک وفات کیږي ما ته د عبد المطلب د بچو مرګ داغي د پوزې نه معلومیږي علي سے به نه خدا خبره نشم دا ورځ باندې طبيعت ټیک ټاک او ناګانه طبيعت یې بګړاو شو حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی زما سینے ته ډډه والے سر مبارک زما د سینے او زما د زنې د میانس کې پروتو او طبیعت ډیر زیات تکلیف او کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک برکاو او د یو سرمن یو لوټاګه واغه د وبو کې به لاس مبارک کې خو د فزان به راخو ان للموت سکرات مې د الله رسول بیماری سخت ده او عائشہ دیو جن سخت ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې زبا نور خلق لم تسلی شي مرګ نمخ کی بیماری تبا وا وجود خود کېده راسه
بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته زړه کېږي وی سر مبارک یې وړکو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوست مې کړ رسول الله مبارک له مې ورکړ وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې بیا ما له راکړه نو عایشه بیبي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دې دوران کې سویتی لیکلی په خصائص کبرا کې جبریل علیہ السلام اجازت وغوښته دا هغه لیکلی عائشہ جبریل راغی جبریل علیہ السلام ورته وی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په لومبي ځل راغلی ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلی اجازت غواړي وی داخل دي شي هم داخل شو فرشته ورته وی چې زه خو راغلی ما الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند د خوښ دی که الله له ځئ دنیا د خوښه ده که الله ملاقات د خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نو پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو ان الله یتشوق الی لقائک خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی نو اوس خو هغه د خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی الله ته زما لوی ملګری وی زه پوه شوم چې اختیار میلاو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو او فرشتې دوی امضي لامرکا کار دې چالو کا عایشه بیبي فرمایي نور پوه نه شوم دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا ګوته مبارک اوچته کړه یو خوشبو به محسوس کړه نور پوه نه شو لاس مبارک یې ښکته روح لاړ صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگل او تورے واغشتو جماعت کی ادرت وی منافقان ہوئی چی رسول اللہ مبارک وفات شوه دے اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو اور عزیب او کم منافقین چی وئی چی دا رسول اللہ مبارک وفات دے ما پا دی تورا بدی سر وئی او کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غد نکو التجاری خلق التجاری التجاری حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ پا رسول اللہ مبارک کوٹے دننا
यो सादर पे हजरत जिब्रील अचोले सादर उचत का उचत एक रसूलुल्लाह मुबारक पर प्रेमत कुलिक वा सफिया वा खलीला तिब्त हय्यन व मय्यत एदम अखूक मरगरी एदम अखकुली दोस्त पजुल सखकुले व पमर सखशते वो है नबूवतों का तकानो पतंदी माने खुल का बार रहुत दादा गुल रजवा तकरीबन 10 बजे टेमो बार चले हुए तनो उमरते हुए के नागा ने के नास्ते दे पल तमेराब क्यों दे वेलाने को मन कान याबुद मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात तसूक द पैगंबर अलैहिस्सलाम इबादत की ये वफात की वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नहु अल्लाह हय्युन ला यमूत इस वक्त खुदा इबादत की खुदा जमदे नमरी और वेदायात वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रसूल दे अगर मखिम देर रसूलान तली दे बामरी करे वफात जो तासो बपुंद वापस दे कुफर था बस खलक वेशो सहाबो हिदायत खो मख के नाजिलो मुंग मांजे के लुस्तो को यरशबे मो बस दोनों खलक हिदायत बखले लगिया रे वही जमारो लो सदमा वा लगाने वाला ना हजरत अनस वही पकम औरत रसूलुल्लाह मुबारक मदीने तरा हर शेर खान हो और पकम औरत रसूलुल्लाह मुबारक दुनिया न लाड़ इधर सुना लागद कबर पर खबर के लेत पे तो चे अरसत यारू ब्याह कराना नवा कबर आना चे बमुंग लीदा दगा रोज़म 13 शुदा के जनाजा में दो दरे कसानों कोला चावे मदीने मकबरे ते कब्रिस्तान ते उड़ू चावे शाम ते उड़ू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पे माद रसूलुल्लाह मुबारक नूरी दिली चे कमज़े खुदे पैगंबर नसाऊ इस्तदग़ज़े वाला खुदे ख्वाह केड़ी उमदल ते दफन क्यों नो आग़ज़े ने बिस्तरा मुबारक ख्वाह करलते वाला कब्र कर और द चारशंबे शपे ते दफन शो ज़का दो दरे कसम अतलल और जनाजा बकूल आखिरी जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ करे गुस्ल वाला हज़रत अब्बास वर करे त्रेव दा ग़ज़वे क़ुस्सम और फ़ज़ल इब्न अब्बास उसामा इब्न ज़ैद दा वसराओ अंसार के कस वसराओ दी वाला गुस्ल वर करे गुस्ल चे वरकाओ वे जामे ते लरी को गुस्ल वर को कसरा दे जामो वर को यो गीबी आवाज द कोटे द गुट नरागे जे रसूलुल्लाह मुबारक सब द जामो सरा लंबा वे जामे बंद लड़के वे या जे कल दफन शो यार शंबे पशपा हजरत अनस वही मुंसा खौरे वालो ले बार रवानो चारिया दे रा सरवे हजरत फातिमा वाला आड़ावा लार के वाला आड़ावा इमा तो ये नसा ख़ुन दे दर का रे रमड़ू ना खुशहाल है जो इधर खुदे पर रसूलम खौरे वालो ले मुंगा देखो हमारो मुगल दालवे दर्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ताला रोले
دنیا پہ روخان شو سپورے دا زمونږ ایمان او اسلام دا غي د برکت دی دا دین دا غي د برکت دی الله په ډېر لوی گمراهي ختم کړ لوی تیار پر رب العالمین ختم کړه او بیا چې کله دا غي د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان توبه الله 33 په تکالف عمر کې دغه رنګ موږ یو ځل د دنیا نه زو رسول الله مبارک نو الله لوی کار واغښت هغه صحابو نو الله ډېر لوی کار واغښت موږ بس کو موږ نه بس کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له سفارش کوي ان شاء الله الله دې غي سره موږ او د کوثر په غاړه باندې مرګري کی موږ الله نه دا سوال کوو چې دا هغه غرول شوی دین الله زموږ نصیب کې او دا دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځول کې او دا غي د سنت الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي ما دوستان دي بالخصوص بار ملکونو کې زموږ دا بیان نیخ پنه غاوري او سیرستو ریکارډینګ ناوري هغه اکثر دعاګانو غواړي بالخصوص زموږ یو مرګري رشید سے په جده کې نن ما ته سات ټلیفون کړي الله ټول له خیرونو عافیتونو برکتونو ورکي زموږ یو بل مرګري په خبر کې ټیرونو کار کې زبیر سے بینوم دی ډېر خالق ته بیمار دی او دعای غوښتل چې ما ته دعا وکړي دعا وته کې چې الله ولا روح صحت ورکي رب العالمین ولا شفا ورکي الله ټول بیمارانو له شفا ورکي الله رسول الله مبارک زموږ د پاره یو خپش خیمه ثابت کی الله داغه په دین زموږ مرګ نصیب کې زموږ جون نصیب الله گمراه نه وزد الله د کفر نه وزد خاتمه بالایمان کې الله رسول الله مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کې الله دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب الله دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر او نصیب کې دا غي دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کې خدای چې څومره مریضان دي شفا والا ورکې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې زموږ د حلال رزق نصیب کې خدایا کم مرګري چې د لری ځای زموږ د جمعات ترازی دي کلی مرګري محلي مرګري د بهر مرګري چې څومره راضي الله تعالی په یو قدم اجر ورکې تیرات لرو کې برکات واچي او چې سم مقاصد د زړه دی خدای ته ولا پورا کې او د پریشانو او فتونو نه پام نو عمل کې استاد زموږ دا محله دا غیر چا پیر نور محلي دي دې ملمنو ډېر خدمت کې خدای دې ولا دا غي جرونه په دواړه جهان ورکي او خدای پاک دا ټول جمع خوشاله کې خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کې بچي کامیاب کې چې اولاد دې خدای نارینه اولاد ولا ورکي ته چا څه خوشاله وي خدای زموږ خوشاله زموږ نصیب کې او خدای دا مخلوق د شر د گوان د شر د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې استاد